بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف بسلسله کې دا زمونږه پنځم درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اسم مفعول قانون وایو چې مونږ به اسم مفعول د څنګه جوړو او مونږ به اسم مفعول د څنګه پیژنو. د دې درس نه مخکې کوم حضراتو چې څلورم نمبر درس نه دی اوریدلی نو هغه درس هغه خامخا واورئ، ځکه چې په هغې کې موږ د ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید فیه، د رباعي مجرد او رباعي مزید فیه دا څه ته وایي، د هغې تعریف څه دی، د هغې مثالونه څه دي، هغه موږ په تفصیل سره ذکر کړي دي او دا الفاظ دا به موږ په دې قانون کې استعمالو. نو لہذا کوم طلبه هغه چې په دې اصطلاحاتو باندې نه پوهیږي نو هغه ځان په هغې قانون باندې پوهه کوي، بیا د هغې نه بعد دا قانون واورئ. نو د اسم مفعول قانون او خلاصه دا ده چې د ثلاثي مجرد کم ابواب دي نو د هغې نه به اسم مفعول دا د مفعول په وزن باندې راځي. دا تدې قانون لومبۍ حصه ده. د ثلاثي مجرد کوم ابواب دي، یعنی هغه ابواب چې د کومو نه اسم مفعول راځي، یعنی هغه بابونه لازم نه دي بلکې متعدی دي. نو د هغې نه به اسم مفعول دا د مفعول په وزن باندې راځي. مونږ یو څو مثالونه ذکر کوو. نو د سمع یسمعون به اسم مفعول دا د مسموع بر وزن مفعول تدې بشانت راځي، یعنی سمع یسمعون به اسم مفعول مسموع راځي. د فتح یفتحون مفتوح، د قرأ یقرؤون مقروء، نصر ینصرون منصور، او دا ټول د مفعول په وزن باندې دي. دا خو تدې قانون یو حصه شوه. دویمه حصه تدې قانون دا ده چې د ثلاثي مجرد نه علاوه نور کم بابونه دي، خوا کاغه د ثلاثي مزید فیه بابونه دي، خوا کاغه د رباعي مجرد بابونه دي، او خوا کاغه د رباعي مزید فیه بابونه دي. نو تدغه ټولو بابونو نه به اسم مفعول تدغه باب د فعل مضارع مجهول په وزن باندې راځي. د ثلاثي مجرد نه علاوه چې څومره بابونه دي نو د هغې بابونو نه به اسم مفعول د هغې باب د فعل مضارع مجهول کم وزن دی د هغې په شانتې به راځي. البته فرق به دا وي چې مونږ به د علامت مضارع دا به مونږ حذف کو، یعنی مضارع مجهول کې چې کوم د مضارع علامت دی، یعنی حروف اتینو نه چې کوم حرف راغلی دی هغه به حذف کو، او د هغې په ځای باندې به مونږ میم مضموم راوړو، او په اخر کې به مونږ تنوین تمکن یعنی د اسمیت علامت راوړو. نو مونږ سره به د فعل مضارع مجهول نه جوړ شي اسم مفعول. یو څو مثالونه یې مونږ عرض کوو. لکه د اکرم یکرمو باب نه مونږ اسم مفعول جوړو. نو د اکرم یکرمو تدې مضارع مجهول د یکرمو ده، اکرم یکرمو، او د یکرمو مضارع مجهول ده یکرمو. او دا خبره هم یاد ساتئ چې فعل مضارع مجهول کې د آخر نه مخکې حرف دا به همیشه د پاره مفتوح وي. نو مونږ علامت د مضارع د یکرمون حذف کو، تدې په ځای باندې مونږ میم مضموم راوړ او آخر کې تنوین راوړ. نو د یکرمون مونږ سره جوړ شو مکرمون. دویم مثال د یدحرجون مونږ اسم مفعول جوړو. یدحرجو دا د فعل مضارع مجهول صيغه ده. مونږ یا علامت د مضارع حذف کو، تدې په ځای باندې مونږ میم مضموم راوړ او په آخر کې تنوین ولګاو. نو د یدحرجون جوړ شو مدحرجون. اوس د احران جمع کم باب د احران جمع یحرن جمع مونږ تدین اسم مفعول جوړو. نو د احران جمع نه فعل مضارع معلوم راځي
یحرنجمو او مضارع مجهول راځي یحرنجمو او د فعل مضارع مجهول قانون د مخکې مونږ په تفصیل سره ذکر کړی دی. نو اوس د یحرنجمو نه به مونږ اسم مفعول څنګه جوړو؟ یا علامت د مضارع به حذف کو، د دې په ځای باندې به مونږ میم مضمومه راوړو او آخر کې به تنوین ولګو. نو مونږ سره به د یحرنجمون محرنجمون جوړ شي. نو د قانون حاصل او خلاصه دا راوتله چې د ثلاثي مجرد د بابونو نه به اسم مفعول دا د مفعول په وزن باندې راځي. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولة، مفعولتان، مفعولات. دا چې څومره صيغې دي نو د هغې په شروع کې د مفعول وزن دا جوړ شوی دی. یا دغسې مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعة، مسموعتان، مسموعات. او تدین علاوه چې کم بابونه دي نو هغې نه به اسم مفعول د فعل مضارع مجهول په وزن باندې راځي. البته په مضارع مجهول او په اسم مفعول کې به فرق دا وي چې د علامت مضارع په ځای باندې به مونږ میم مضمومه لګو او آخر کې به مونږ تنوین لګو. نو مونږ سره به اسم مفعول جوړیږي. او د هغې یو څو ګردانونه داسې دي، یعنی مکرمون، مکرمانی، مکرمون، مکرمتون، مکرمتانی، مکرماتون. یا مدحرجون، مدحرجان، مدحرجون، مدحرجتون، مدحرجتان، مدحرجاتون. نو د اسم فاعل قانون مونږ ذکر کو او د اسم مفعول قانون دا مونږ ذکر کو. نو په دې کې آسان فرق دا دی چې په اسم فاعل او اسم مفعول کې خو دواړو کې میم مضموم راځي. په دواړو ګردانونو کې میم دا مضموم راځي. یعنی کوم د ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد او رباعي مزید فيه کوم د اسم مفعول او د اسم فاعل گردان دی نو عام طور باندې طالبان په دې کې خطا کیږي. نو د هغې د پہچان اسانه طریقه دا ده چې د اسم فاعل په گردان کې به د اخر نه مخکې حرف دا مکسور وي او د اسم مفعول په گردان کې به د اخر نه مخکې حرف دا مضموم وي. لکه مدحرجون دا اسم فاعل له ځکه چې د اخر نه مخکې حرف باندې کسره ده، او مدحرجون دا اسم مفعول له ځکه چې د اخر نه په مخکې حرف باندې فتحه ده. یا مکرمون دا اسم فاعل له ځکه چې د اخر نه مخکې حرف هغه مکسور دی، او مکرمون دا اسم مفعول له ځکه چې د اخر نه مخکې حرف دا مفتوح دی. او د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل او اسم مفعول دا هغې په وزنونو کې فرق دی ځکه چې د هغه بالکل واضح دی. یعنی د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل د فاعل په وزن راځي او د اسم مفعول هغه د مفعول په وزن باندې راځي. تو دا مونږ سره د اسم مفعول قانون شو او د اسم فاعل او د اسم مفعول پہچان به مونږ څنګه کو او د دې دواړو په منځ کې فرق څنګه دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.